بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. یو پیر بیا راغلی ما خدای خدمتګار ځای ته. زموږ تحصیلي کاټلنګ باندې چې څومره تنظیمونه دي، الله دې د هغې رضاکارو د هغې کارکنانو په عمر کې برکت واچوي چې څومره تنظیمونه دي او موږ یې کور کوو یا موږ نه دي کور کړي، خو د تنظیم په کاټلنګ باندې چې څومره دي هغوی همیشه د غریبانانو د کونډو رونډو امداد کړی دی. دغه شانتې خدای خدمتګار تنظیم یو 6 میاشتې کېږي چې دی په وجود کې راغلی دی. تاسو ته به په دې سکرین باندې سپوټیس ښکاري 2 لکه روپۍ دوی ته یو ډونر را لېږلي دي او هغه نن د پیپل په غریبانانو یا چې کومې کونډې دي یا چې کوم یتیمانان دي په هغوی تقسیمیږي. د تنظیم په حواله باندې به زه یو خبره وکړم. پروګرام لږ غونتې د خپلو کتونکو ټایم اخلم چې 2005 کې ما د یو مانسهره هغې علاقو کې د یو ځای ویزټ کړی، نو هلته کې یو تنظیم چې و نو هغه ډېر فعال و. نو زما زه چې چا سره تلم نو هغه ملګري ما ته را خبره وکړله چې زموږ په دې کلي کې یو تنظیم دی، زمونږ لارې کوڅې بجلی ټرانسفارمر ستنې هر څه دا تنظیم کوي. موږ د تنظیم تر نن تاریخه پورې نه چاته MNA ته کېنولي یو نه چاته MPA ته کېنولي یو، بلکې MNA MPA په خپله باندې راځي او په دې مینت باندې چې یاره ماله ووټ راکوي. ولې چې د هغه تنظیم لږ غونتې وضاحت کومه، دا سیسټم و چې کم هلک د ملک نه بهر و هغه به ماهانه تنظیم ته یو فکس پیسې را لېږلې او کم چې ملازمت پیشه سرکاري یا کاروباري هغه به هم پیسې ورکولې، خو په دې نظر به یې ورکولې چې دا زه خالص د الله د رضا لپاره ورکوم. لکه څنګه چې موږ په جومات کې پیسې ورکوو موږ یې تپوس نه کوو چې دا پیسې چېرته ځي، نو دقه شانتې د هغه تنظیم پوزیشن و او هغه تنظیم هم په دې خبره باندې رغه و چې خالص په قرآن باندې رغه کړی چې د دې تنظیم پیسه چې را د قوم پیسه چې دا هم په دې قوم لګي. لږ وضاحت کومه. ما دا ملګري دا خبره وکړه چې یو پردیسي دی د هغه ښځه بیمار شي، د هغه بچی بیمار شي، د هغه لور بیمار شي، مور بیمار شي، پلار بیمار شي، هغه تنظیم په خپل امبولانس کې بوځي، د هغه میډیسن علاج بلډ هر سره دغه تنظیمي ایون که زنانه وي نو د هغې تنظیم یو 2-3 زنانه مو سره کېني. دا وضاحت مې دې پر وکړو چې تنظیمونه په دې علاقه باندې ډېر ښکلي ښکلي کارونه کوي. که چېرې موږ د داسې تنظیمونو مرسته وکړو، روژه را روانه ده، ډېرې زموږ په دې کلي کې زموږ په دې چارپیچل کې به ډېر داسې خلک چې د هغوی به د کجورې د اخیستو وس نه کېږي. بیا تېرو ورځو کې تاسو به یو پروګرام زما په تحقیق نیوز باندې کتلی وي چې د یو عنایت لالا د زوی واده و او هغه د ولیمې په پیسو باندې خیراتي وړه واخیستل او UHS یو تنظیم دی د هغوی په مرسته باندې د هغوی په وینا باندې هغه په غریبانانو تقسیم شو. نو دا تنظیمونه چې دي دا اپریشیټ کول پکار دي. تاسو کو په دې سکرین باندې تاسو چې دا سرې جیکټ یې اغوستي دي دا لکان دوی په کور کې 100 کارونه، خو دوی د خپل کلي دپاره هغه خپل ټایم ویستی دی، دلته کې راغلي دي ستا خدمت ته زما خدمت ته ولاړ دي، که په جنازو کې که په قبر کې، نو دوی به په خدمت ولر. دوی له څوک څه ورکوي؟ یو سړی دی دا ثابت کړي چې چاته ویلي چې بهی دا راشه زما سره چای وڅښه، یو سړی دی دا ثابت کړي چې چاته ویلي چې بهی دا اوبه وڅښه. دوی خپل اوبه هم خپلې راوړي، دوی چای هم خپل راوړي. زما د دې دومره تقریر مقصد دا دی چې زموږ کوم ځای کې تنظیمونه دي زموږ په کلو کې کار کوي او د چا وس کېږي نو هغه د دوی سره امداد وکړي. خبرې مې ډېرې اوږدې شوې. نن چې څنګه تاسو ما ووي د دې غریبانانو لپاره چې کومې امداد چې دی دا به پرې تقسیمیږي. د دې نه علاوه دلته کې زموږ سره د تنظیم چې کوم عهدهداران دي، د تنظیم چې کوم صدر دی، د تنظیم چې کوم فاینانس سیکرټري دی، هغه هم را سره خبرې کوي او زموږ د دې کلي چې کوم مشران دي د هغوی نه به هم تنظیم په حواله باندې خبرې تري. اورو بی زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور بی ستاسو ډېره مننه چې تاسو رالی او خپل وخت هم موږ له راکړو. تاسو ته چې څنګه پته ده چې مخکې هم زموږ خدایي خدمتګار تقریبا د 8 میاشتې د تنظیم وشو دا موږ جوړ کړی دی. موږ د لارو کوڅو کارونه هم ډېر پکې وکړو، تاسو به لیدلي او د هغې مخکې هم تاسو ویډیوګانې جوړې کړي دي. یا د دې نه مخکې بله ورځ تقریبا موږ 10 کورو له غریبانانو له یتیمانو له پیسې ورکړلې. کونډې دي، یتیمان دي، غریبانان دي. او د هغې نه علاوه تقریبا دا زموږ یو ډونر و چې هغه موږ له 2 لکه روپۍ راولېږلې. نو تقریبا دا 100 کورو ته موږ دغه کړي دي چې انشاءالله دا به موږ 100 کورو له ورکوو که الله کړی خیر وي. او انشاءالله پر روان وخت کې زموږ اراده داسې ده چې یاره زموږ په دې کلي کې څونه لکه غریبانان دي. بېشکه د هغې دا نه چې والدین به یې مړوي، والدین به یې جم دي خو بېوسه دي، په پردو کورونو کې دي، لاچاره دي. نو زموږ د تنظیم او زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله هغې ته به موږ وقتاً په وقتاً ځان رسوو او د هغې سره به هر قسم امداد موږ کوو. دې نه علاوه روژه را روانه ده، د هغې دپاره موږ خپل یو څه پیسې کېښودې دي
او ځینې ملګرو راته ویلي ورسیز پاکستاني هم دي په دې کلي وطن کې هم شته، هغې مونږ ته وی چې انشاءالله روژې ته تقریبا دغه لږ بږ څه میاشت خواوشا پاتې ده، نو انشاءالله په دې څو ورځې کې به زموږ سره نور هم دغه وشي، نو انشاءالله مونږ به روژې له ښه مکمل پیکج د غریبانانو او د کلي د مسکینانو بیواو دپاره انشاءالله وباسو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور بھائی ډیره زیاته مننه چې تاسو دې پروګرام لرالی. دې نوجوانانو چې کوم خدای خدمتګار تنظیم پیپل ویلیج کونسل کې جوړ کړی دی، نو په دې باندې به زه دومره ووایم چې باچا خان د خپلې زندګۍ چې څومره آغاز کړی و د خدای خدمتګارۍ د خدمت نه د مخلوق سره، د الله د مخلوق سره، هغه هم د دې خبرو نه آغاز شوی و. هغه به همدغه شان غریبانانو خلکو سره مددونه کول او کم په کلي کې چې کمې کونې رنډې وي د هغوی وس نه کېده، د واده په مد کې، د بیمارۍ په مد کې د هغوی سره به امداد کوو. دا یو ډېر زیات ښه آغاز دی. انشاءالله موږ ټول به د دې سره انشاءالله تعاون کوو او آینده وخت کې به دې تنظیم له نور انشاءالله خپلو مشرانو سره به خبره کوو چې دې تنظیم له وخت ورکوئ، د دې تنظیم چې څه کړي وي د هغه اورئ. زه د خپل د طرف نه که هغه زمونږ د کلي دي او که زمونږ د کلي نه دي، او دا یو پیغام لیږم چې دا یو ډېر زیات ښه تنظیم دی چې تاسو له خدای پاک په خپله زندګۍ کې توفیق درکړی دی، وس درکړی دی. د دې تنظیم سره مدد وکئ او دا تنظیم انشاءالله فعال دی، خدای خدمتګار تنظیم دی. دوی به ستاسو پیسې انشاءالله ضایع نه بوځي او څومره چې په دې کلي کې کونډې رنډې دي، یتیمان دي، انشاءالله هغوی ته به یې حواله کوي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر لوی بخښونکی او مهربانه دی. ظهور بھائی زه ستا انتهایي مشکور یم چې تا په دې دومره کم وخت کې موږ له دا ټیم راکړه او دې تنظیم له دې دا ټیم ورکړه، خدای خدمتګار تنظیم له. نو زه تا ګاه بګاهي نه ما چې د نورو خلکو یا د پاټو خو په خپلې خدای خدمتګار چې کوم ځای پروګرام وي نو تا پکې ځان حاضر کړی. د دې مطلب دا دی چې د دې نه ته ښه مطمئن یې. نو دا کوم ملګري چې راغونډ شوي دي دا د باچا خان بابا د زندګۍ هغه تسلسل دی چې تا 100 کاله مخکې هغه یو پروګرام جوړ کړی و، دا بالکل غیر سیاسي و، اوس هم غیر سیاسي دی. د دې سره د پارټۍ سره تعلق نشته. که نن ته زما په غاړه کې دا زما ځان له یو خپله پارټي ده، د هغې ځان له یو کار دی، خو چونکې دا چې دی دا د دې خدای خدمتګار دغه دی، نو لہذا زه ستاسو په وساطت سره د ورسیز پاکستانیانو ته دا خواست کوم چې د دې بچو سره مدد کوئ. دا ماشومان دي، دوی دا کار روان کړی دی چې د دې غریب غربا مدد وکړی شي. مخکې مې 50,000 روپۍ تقسیم کړلې، 50 او دا 2 لک روپۍ راغلي دي. هر ملګري چې رالیږلي دي الله دې د هغه ډېر قدر وکړي، الله دې د هغه په عمر کې برکت واچوي. نو دغسې د نورو ته مونږ خواست کوو چې هغه دې زموږ سره په دې کې مرسته وکړي او دا تنظیم دې فعال وساتي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نعیم الحق ما د پیپل ما دلته او دا کوم چې خدایي خدمتګار تنظیم دی، نو دوی نه ډېر مونږ مطمئن یو. الحمدلله ډېر ښکلی کار کوي. د لارو کوڅو کې مونږ یو نو دا جوماتونه یې چینه کړه، ډېر په شوقه په جذبه باندې لګیا دي. څونه چې د بار ځوانان دي او هلکان دي زموږ د پلوه د کلي په کار دا چې دوی سره مرسته وکړي، تعاون وکړي. ولې چې دوی د قبر سامان هم دوی اخیستی، عزیزوالۍ والا خبر نه او دوی تلي او د قبر بندوبست دوی شروع کړی. الحمدلله موږ ته ښه مطمئن یو، الله دې په عمر کې برکت واچي. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور بھائی ستاسو هسې دې ټولو کسانو شکریا ادا کړه او زه خو ستا بیخي ډېره زیاته شکریا ادا کوم. الحمدلله ستا دا چینل چې دی دا زما ډېر خوښ دی، ماشاءالله ته مونږ له راځېنګ. نو دا هم غیر سیاسي کسان دي، دوی هم ستاسو سره زموږ د تنظیم په باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د نعیم الحق بھائی هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې دوی لارې کوڅې کوي. الحمدلله مونږ جوماتونه هم رنګ کوو، رنګ وله ورکوو. تا ته پته مونږ په دې پلونو کې مرمتې ډېرې زیاتې کړې دي او لارې کوڅې مونږ الحمدلله وکړې. تا ته د شیر رحمان بایدي دا هم ویلي وو چې انشاءالله تاسو به خبرېږي هم نه، مونږ به انشاءالله دا قبر چې پروګرام دی دا مونږ انشاءالله مړي والو ته پته هم دی، مونږ به وله قبر هم انشاءالله که نستی هغې خبره مونږ قایم یو. د روډ د پاسه چې هم داسې کورونه دي او په هغه آبادۍ کې چا څوک وپاچي وي، الحمدلله تا زما به تصویران هم پرې سور جاکټ کې سي، زال ته هم ولاړم چې څوک حادثه ونه کړي، اشکي ډنډ ونه کړي، د هغې په باره کې هم زه یم. نو تاسو ته خو زموږ د کلي والو چې کوم زموږ د تنظیم په باره کې خبرې وکړې دي، الحمدلله زموږ تنظیم خو برقرار روان دی، هېڅ قسمه سړي سره به پکې دغه نه به دا جزانو خلکو پیسې دي مونږ یې رالیږي. او زه ستا په ترو دا خبره کوم، زما سره نن صدر صاحب ناست و، دی زما باقاعده اډیټ کوي، نن یې زما اډیټ وکړو
کومې پیسې چې بقایې په تنظیم کې پاتې شي هغه هم الحمدلله الله ته پته را او ده ته پته را الحمدلله. د دې چې کومې پیسې وي دا لیفافې چې اوس چا راواغستې که نه دا مونږ د تنظیم په پیسو هم نه دي دا هم یو پیسې په دکان کې یو دکاندار ته یو هلک ورکړي وایي دوی چې را خدمت کوي دې پیسې به زه درکړم. نو زه خزانچي یم الحمدلله برقراره خزانچي یم 3 کالو دپاره به خزانچي یم بیا به انشاءالله استعفا ورکوم بیا د صدر صاحب خوښه را چې دې څو خزانچې جوړوي مونږ ته منظور وي.